نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ونمد الله چې بے اندازې مهربان او زیات مهربان دی وای پیغمبره شان د خبرې دادی الله یو دی دی وای پیغمبره هغه الله چې خلک د حسب او نسب ته پوس کوي هغه الله یو دی الله به نیاز دی نه دنه څوک پیدا دی نه دی چا پیدا دی او نه دی الله همسر او برابر شته پنوم د الله چې بے اندازې مهربان او زیات مهربان دی وای پیغمبر پناه غواړم پر رب د سبا د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي د شر د هغې شپې نه چې کله خورا او پوره شي او د شر د هغه پوک وهونکو نه په غوټو کې او د شر د هغه کینهګر نه چې کله کینه کوي په نوم د الله چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی وای پیغمبره پناه غواړم پر رب د انسانانو بادشاہ د انسانانو معبود د انسانانو د شر د هغه بار بار وسوسې اچونکي نه چې په زړه حمله کوي او په شا تښتي هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلقو کې د پیریانو نه او د انسانانو نه عزتمندو اورېدونکو خویندو میندو او دلته مشرانو کشرانو د یو ختم په سلسله کې تاسو راغونډ شوي او د آخري 3 سورتونه د دې ختم یې پرېښي دي عزتمندو دا ډېره ښه خبره ده چې د قرآن مجید درس و تدریس او د قرآن ختمونه اداري دا زیاتیږي او دا په مخ روان دي زموږ سره یو تعلق دی او دا د اسلام یو نښه ده او دا مدرسه هم د دغې مدرسو یو نمونه ده قاري صاحب شریف الله داره په سترګو معذور دی خو الله تعالی دې د قرآن د خدمت کار اخلي او موږ په سترګو باندې روغ یو خو د هغه مقدار له کار نه شو کولی د دې وجې نه موږ له دا په کار دي د هغه سره تعاون کوو امداد کوو او د هغه ملګرتیا کوو د هغه سره په دې کې منډه وهو چې هغه دومره کار کوي نو موږ هم دا په کار دي چې د هغه سره تعاون وکړو عزتمندو دا 3 سورتونه دي او دا ډېر د وضاحت په اعتبار سره ډېر اوږده سورتونه دي خو زما د دې خبرې یو څو خبرې مختصر به کوم په دې کې
کم بیان چې په مولا باندې په خپل اثر نه کوي نو هغه مولا دی بیان نه کوي، او کم بیان چې اوریدونکي په توجه سره نه کوي نو هغه څه فایده نه ورکوي. بیانونه هم ډېر دي او فتنې هم ډېرې دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا فتنې به هم د دې قسمه خلقو نه وځي او په دوی باندې بېرته ورننوځي. نن سبا غټ غټ جید خلق ته هغه قرآن او حدیث بیانې او د قرآن د حدیث په ضمن کې د قرآن او حدیث رد کوي. نو الله دې موږ د هغې نه وساتي. زما دا یو خبره یاد ساتئ، علم سره تکبر نه چلیږي، د عمل سره ریاکاری نه چلیږي. یو سړی کې علم موجود دی دی به عاجز وي، جامع نه، جامع لباس خو ځان نشی دی. اوس یو سړی فطرت دی، زما خپل مزاج دار زه یم چې ښه شی وی، ښه جامې، ښه لباس، ښه پیزار، ښه خوراک، او که ښه ګاډی میلاویږي ښه ګاډی، خو نشته دی نو اوس ګاډی نشته، خو کړېږم نه. زه خپل استاد محترم په نقش قدم روان یم، هغه به ویله چې نه چاته کړېږم نه چاته پسخېږم نه د چا سره کینه کوم نه د چا نه سوال کوم، که څوک یې راکوي تحفته نه اخلم. نو دا خبره یاد ساتئ علما ناست دي چې علم دا په انسان کې عاجزي راولي، خوف پیدا کوي، خوف. خو چې کله په علم سره سړي کې خوف الهي نه او د علم سره عاجزي نه نو دا علم برباد علم دی، دا تش معلومات دي بیا. او عمل چې ریاکاري ختمه نه کوي نو دا تش رواج دی او رسم دی، دس اثر نه کوي. اوریدونکي چې تش ناست دی ثواب به ورته میلاویږي، خو چې په ده باندې انابت په ده کې نشته دی، ده کې رجوع نشته دی، ده کې توجه نشته دی، دی په توجه سره قرآن ته کیني نه، قرآن اوري نه، په ده کې صحیح انقلاب راولي. انقلاب تاسو هم ټول ګڼې ته ګورئ، ګڼې ته. زه ابلز مې په یو ختم کې وویله امام ابو حنیفه رحم الله په د امامانو کې د تاسو چې څلور امامان وایي نو په دې کې د عمر په اعتبار سره ټول نه مشر امام څوک دی؟ امام ابو حنیفه رحم الله. دویم نمبر پسې څوک دی؟ امام مالک رحم الله. دریم نمبر څوک دی؟ امام شافعی رحم الله. او څلورم نمبر دی امام احمد ابن حنبل رحم الله. لیکن د استاذۍ په اعتبار سره امام مالک د ټولو استاد دی. امام مالک دا ټول استاد دی. امام مالک د امام ابو حنیفه رحم الله د حدیث استاد دی. امام مالک د امام شافعی رحم الله استاد دی، د امام احمد استاد دی، د امام محمد استاد دی، د امام ابو یوسف استاد دی، د امام ظفر استاد دی. امام ابو حنیفه رحم الله زما مقصد د خپل ختم لازم خو د درې سي ورستو زمون بل رورم راغلی امو تقریر کې مولانا ولی الله صاحب احمد سوی خو زه دې نه یو اورت یو درې خبرې کوم نو خپل ختم لازم. امام ابو حنیفه رحم الله حج وکړو، د حج نه چې کله واپس کېدلو نو اول د امام وکیع سره ملاقات شوی دی، د اوزعی سره ملاقات شوی دی، او بیا راغی مدینې ته. په مدینه کې د امام مالک رحم الله نه حدیث اوریدل یا یې لږې ورځې تېرې کړې یا زیاتې خو ورسره ناست. امام مالک رحم الله ورته ویل چې نعمان دا د امام ابو حنیفه رحم الله نوم دی، نعمان د پلار نوم دی ثابت، چې نور درسونه دي هغې له ورشه زما د استادانو درسونه دي. د امام مالک یو استاد هلته درس کولو ربیعة الرای، یو استاد چې دی نو هغه ابو زنادو. امام ابو حنیفه رحم الله لاړ درسونه واورېدل او واپس راغی. کرل بل او دا تلل چې کوي دا هر چا کار نه دی، دا تلل هم دام د هغه سړي کار دی چې هم ملای او سم ملای او خجور ملای هغه تلل کولی شي. ته څه پېژنې یو سړي ویله تاسو هم وایې که نه امام ابن قیم رحم الله فرمایي په اغاثة اللهفان کې دا یو کتاب دی چې د هر چا خبره اورو خذ ما صفاک کو دع ما کدر، کم شی تا ته صفا شو هغه واخلو
چې کومه خړ دی هغه پرېږده. نو ما د یو سړي نه تپوس وکړو چې یاره که مولوي صاحب و چې یو سړي ته دا پته نشته دی دا خړ دی او که دا پاک دی نو هغه به څنګه واخلي؟ یو سړی موضوعي نه پېژني دا حدیث موضوعي دی دا دروغ دی دا رښتیا دی هر ملا ته به نه کښېنې او د هر ملا خبره به هم نه اورې او د هر ملا نه به تپوس هم نه کړې. دا تا چا ویلي دي چې ښه کره و تا ته پته ولګېدله چې ټول خلک دا د اهل سنت والجماعت ملا دی نو بیا په سوشل میډیا هم ګوره او بیا تپوس هم کوه او بیا ځان هم پوهه کوه. او که ته وایې چې نه جي خیر دی ناسته پکار ده نو بس ښې خبرې تې اخله او بدې پرېږده نو چې ته دومره ملا یې نو بیا څنګه کښېنې چې ته کره او کوټه پېژنې نو ته څنګه ابن قیم رحم الله جمله ویلې ده خو تا پسې وړاندې دا کتاب نه دی کتلی چې وړاندې هغه وایي چې دا د دې دپاره نه دا د چا دپاره دا د هغه چا دپاره دي چې پوهېږي هغه څه کوي پوهېږي. نو امام ابو حنیفه رحم الله خو عالم و هغه امام و هغه مجتهد و هغه محدث و هغه مفسر و پوهېدو. نو چې کله کېناستل واپس راغی نو امام مالک رحم الله دې تپوس کوي چې خلق دې څنګه بیا موندل استادان؟ نو هغه ورته چې خلق صفت د ربیعة الرای کوي ځکه د ربیعة الرای سره په درس کې په زرګاو خلق ناسو لیکن مولا ابو زیناد دی د ابو زیناد سره څومره خلق ناسو 22-23 کسانو سره ناسو او د ربیعة الرای سره په زرګاو خلق ناسو په زرګاو. نو هغه ورته مولا څوک دی؟ مولا ابو زیناد دی او دا هغه سند دی چې امام بخاري دې ته مضبوط سلسله الذهب عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی الله عنه دا هغه سلسله الذهب سرو زر کړی وته وي. نو خبره هم داره چې علم او عمل دا لازم او ملزوم دی. علم په انسان کې عاجزي پیدا کوي خوف پیدا کوي یره پیدا کوي او عمل چې کله د قرآن او د سنت مطابقي په دې کې اخلاص پیدا کوي د دې نه ریاکاري وباسي. نو دا قرآن او دا حدیث دا بیان دا درسونه دا ځان ته متوجه کو زه اول ځان ته متوجه کوم بیا تاسو ځان ته متوجه کوئ. زمانه څه غواړي ستانه څه غواړي زه به هم پې ځان جوړوم او ته هم پې ځان جوړې داسې به چړ ته هم نه وایي چې دا ویونکی زمانه غوره دی دا ویونکی ستانه ډېر کمزوری موږ ډېر کمزوري یو. زه کله کله وایم چې دا اعمال چې د عبادات او ذکرونه او تلاوتونه که دا راشه متوجه شو که نه موږ خو بس ابۍ پکې راښکلي والا وایي خبره وکړه دا کوستاني ورته ویلی چې را دا پولیس ویرات په څنګه مولانا صاحب نو هغه ورته ویلی چې دا خو د تورې نه تیره دی او د یخته نه نری دی نو هغه د ابۍ پکې راښکلي والا ویل چې ولې ابۍ خو پلنه لار نشي تللی په پلنه لار او ته وایي چې دا دومره نری دی دومره تیره دی نو دغه مستحبات مونږ کې ډېر کم دي ډېر کمزوري به خو دا دی چې راول ځان ته متوجه کړو بیا تاسو ځان ته متوجه کړئ دې ته صورت اخلاص وایي. صورت اخلاص ورته ځکه وایي زه مختصر وایم په دې کې الله د یووالي خالص ذکر دی. دا واحد صورت په قرآن مجید کې دی چې په دې کې د خالق سره د مخلوق تذکره نشته. دا تش د خالق یا چې کوم دي صفات ثبوتیه چې الله له ثابته دا صفت د علم د قدرت د سمع د بصر دا او یا ته سلب کې کټکې دي چې الله تعالی ولد نشته د الله والد نشته د الله پلان کې نشته نو په دې کوم څه خبرې دي چې د الله تعالی صفات جلالیه صفات جمالیه صفات ثبوتیه او صفات سلبیه دا به سری دا موجود دي. په دې کې خالص الله ذکر ذکر د سورۃ اخلاص وي. قرآن مجید د الله کلام دی او د الله د کلام هر حرف کدا په کلام کې الف لام دی زائد دی او کدا په اصل کلمه ده خو په هغې باندې لس نیکۍ دي کم سے کم زیاتې د الله سره دي قدر دی عزت دی لوړ دی د برکت خاوند دی خو لیکن په خپل منځ کې بعضې صورتونه داسې دي چې نبی علیه السلام د هغې دپاره فضایل ذکر کړي دي. نو په هغې فضیلتونو والا صورتونو کې د ټول نه اوچت د فضایلو صورت سورت فاتحه ده. د سورت فاتحې مقدار احادیث په فضایلو کې د بل صورت نه دي راغلي. د هغې ډېر لوی اهمیت دی په مانځه کې په فرض کې به وي په واجب کې به وي په سنت کې به وي په مستحب کې به وي په صلات استسقا کې به وي په صلات خوف کې به وي په صلات حاجت کې به وي او په جنازه کې به وي. منز لا صلاة الا بفاتحة الكتاب عبادة ابن صامت رضی الله حدیث ته او چې په کتاب لیکل شوی په حدیثو کې نو دا حدیث په کې خامخای چې کتاب لیکل شوی نو دا حدیث په کې خامخای چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
چې مونږ دی ورته ووایو که نه پاکې خامخا فاتحه وي. نو د سورت فاتحې ډېر لوی فضایل دي. د دې وجه په قرآن مجید کې د سورتونو په نومونو باندې چې کله ګورې امام رازي وګوره، قرطبي وګوره، نور علما وګوره، د ټول نه زیات نومونه د سورت فاتحې دي، 18 نومونه ذکر شوي دي. او دویم نمبر سورت چې د هغې زیات نومونه دي نو هغه سورت توبه دی، سورت برات. د سورت برات هم ډېر نومونه دا ذکر شوي دي. او دویم نمبر د فضایلو په اعتبار سره سورت اخلاص دی چې دا ډېر لوی د فضیلت سورت دی او ډېر لوی قدرمند سورت دی. دې ته ثلث القرآن، صحیح بخاري حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه نه. نبی علیہ السلام یو صحابي ته دا وویله چې تاسو کې څوک دا طاقت لري چې نن شپه د سبا صادقه پورې د قرآن مجید درېمه حصہ د دې تلاوت وکړي. نو صحابو ټولو فرمایي چې د الله رسوله په موږ کې څوک دا طاقت لري چې د 10 سپارې هغه د سبا صادقه پورې د هغې تلاوت وکړي. ځکه زموږ تلاوت د هغوی په تلاوت کې فرق و. د هغوی تلاوت د ترتیل سره او تدبر او د فکر سره د سوچ سره او په قرآن کې ځان کتو، په قرآن کې به ځان کتو او قرآن نه ځان لکتو. موږ په قرآن کې ګاونډي ګورو، موږ په قرآن کې بل ګورو، موږ په قرآن کې کوم دی نو غیر ګورو، ځان پکې نه ګورو. امام قرطبي رحمه الله له حسن بصري قول نقل کوي یو وار یو سړی ولا راغی ګاونډي ورته وویل چې زه څنګه سړی یم؟ اول ما ته څه پته لري ته څنګه سړی؟ نن ستا خامخا ګاونډي یم. نو هغه ورته ما ته دا معلومات نشته دی ته څنګه سړی، ښه سړی، بد سړی، ما ته څه پته ده؟ ویل قرآن درځي؟ ویل او قرآن درځي. ویل لاړ شه قرآن وګوره. هغه چې کله لاړو د قرآن مجید سره رکوګانې به یې کتلې واپس راغی او ته چې امام محترم قرآن مجید خو چې دی نو هغه ما ته وایي چې ته بیمار یې، ته بیمار یې، ته بیمار یې. وایي علاج دې کوي؟ ویل او قرآن مجید د تشخیص کتاب دی. ځان ګورې، جهان ګورې، ماحول ګورې، امی ګورې او ملا ګورې، خپل ګورې او پردی ګورې. په دې قرآن کې به ګورې، په دې قرآن کې هر څه شته. قرآن د انسان تشخیص هم کوي او قرآن د انسان علاج هم کوي. نو هغه ته ویل چې ستا تشخیص وکړو، تا ته بیماریان وښودلې. ویل چې او لکه د اول سر نه شروع وکړه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. ته قرآن ته عظیم کتاب وې که نه؟ ته بل کتاب ته کتاب وې. الکتاب په قرآن دنیا کې بل نشته دی. الکتاب یو قرآن مجید دی. الکتاب باقی تش کتابونه دي. الکتاب خالص کامل جامع کتاب دا قرآن مجید دی. په دې کې د بل چا خبرې نشته دی. نو الکتاب قرآن دی. دا قرآن ته الکتاب ویلی دی او که نه د انسانانو خبرو ته دی الکتاب ویلی دی. یعنې چې ما قرآن ته الکتاب نه دی ویلی نو اوس ورته الکتاب ووایه، یعنې تشخیص یې دله وکړو. بیا پسې لږ وړاندې لاړ شه، ایمان دې څنګه دی، مونځ دې څنګه دی، زکات دې څنګه دی، حج دې څنګه دی، روژه دې څنګه ده، میراث دې څنګه دی، معاملات دې څنګه دي، ګاونډي دې څنګه دی، ګاونډي سره څنګه یې وګوره که نه، اسلام دې څنګه دی. دې وجه ګران کار خو اسلام دی. قرآن سړي ته اسلام ښایي. القرآن الاسلام واحد. قرآن اسلام یو شی دی. قرآن اسلام دی، اسلام قرآن دی. د دې وجه نه اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه په خپل کتاب تذکره کې تذکرة الابرار والاشرار کې نقل کوي چې اسلام ګران کار دی. مسلمان شدن کاری ګران است. مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. پیر شدن کاری آسان است. پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی. پیر ډېر آسان دی، لیکن سبا خپه نه شي دا مولوي صاحب دلې مړه لکه دا اوس تا مفتیان جوړېدل ډېر آسان کار شوی دی. بس خو ستا هغه دي کې کارخانه ده ورننوځه پکې مفتي صاحب موږ که دا علاقه کې یو کس دی هغه یو پتو ورکړې وه، یا کس ورته ویلو چې جي دا پتو تا ماله راکړه، خو زه وایم چې هغوی له ورشم مونږ یاد کړي بل مې رسېولو. نو هغه ورته جواب کړي چې او جي خو غټ شیخ دی خو مفتي خو نه دی. نو پتو یې غلطه لیکل وه. نو چې جج له وړې وه نو د میراث پتو وه، چې واپس یې ما له راوړه ما ته ویل چې هغه جج وایي چې تا ته ما کم مدرسه خولي وه، غر چې دا ته کوم ځای کې ته تللی دا خو دې غلطه لیکل ده. ما چې وکته ما ورته وکته چې ملا دا کاته خرابېږي. نو ما یو سور پوینټر راواخېستو چې کوم ځایونه غلط وو نو په هغې مې داسې نښې وکړې. ما دا ول وایي چې دې شو ته مه وایه چې دلته تللی یم، خو دا ورته وایي چې مفتي صاحب دا پتو وایي جج وایي دا پتو غلطه ده دا ټیک که. واپس راغی ما ته ویل چې ځان یې پې مړ کړو غلطي پکې راونیسته، ځان یې پې مړ کړو غلطي پې راونیسته. نو یو داسې دی چې ته دستار جوړول دي. نه نه دستار نه،
اسلام ډېر ګران کار دی. دا زما پلار دی، د دې زما سره څه حقوق دي؟ دا مې مور ده، د دې زما سره څه حقوق دي؟ دا مې بچی دی، د دې زما سره څه حقوق او آداب دي؟ دا زما ګاونډي دی، دا مې رشتہ دار دی، دا د بنده حق دی، دا د الله حق دی، دا عالم دی، دا قاری صاحب دی، دا د قدر دی، دا عزت دی، دا چې کوم دی د شریعت خلاف روان دی، دا شریعت موافق روان دی، چا حمایت وکړم؟ دې ته اسلام وایي. ځکه اخوند درویزه بابا او فرمایل چې پیر شدن کاری آسان است، پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی، خو مسلمان شدن کاری ګران است، مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. اوس وایه مونږ مسلمانان یو، راشي خپل اسلام وتلو، د خپل ګاونډ سره وتلو، د خپل رشتې سره وتلو، د خپل اسلام د قرآن سره وتلو، د خپل جماعت ته مولوي صاحب سره، د قاري صاحب سره چاپېره ماحول کې وګورو زموږ څنګه مسلماني ده، په کومې انداز باندې ده. نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې تاسو کې څوک سلسل قرآن د قرآن درېیمه حصه دا ولوستلی شي او ته د الله رسوله وایي په موږ کې هېڅوک هم دا نه شي کولی. ویل زه درته داسې یو مختصر صورت نه ښیم چا د قرآن مجید د درېیمې حصې د ثلث برابر دی، لس سپارو نه، ځکه چې اولنۍ سپارې ځان له قیمت لري او دویمې سپارې ځان له قیمت لري او درېیمې سپارې ځان له قیمت لري. د لسو سپارو نه د درېیمې حصې ثلث القرآن د قرآن د درېیمې برابر دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې سورت اخلاص دی. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي یو صحابي به د شپې د سورت اخلاص تلاوت کولو، بار بار به کولو، خو لیکن داسې کمې ګڼو چې زه ډېر تلاوت نه کوم، ډېر اوږد تلاوت نه کوم، ډېر لوی ثواب نه ګټم. سار ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې تا چې بیګا کوم سورت لوستلو تا ته پته را د دې سورت څومره قدر دی؟ د دې سورت ته ثلث القرآن د قرآن د درېیمې حصې برابر دی. لہذا دا سورت د سورت اخلاص د قرآن د درېیمې حصې برابر دی. مولانا تفهیم القرآن کې ډېر بهترین نکته لیکل کړله، هغه وایي چې دا د درېیمې حصې برابر دی. قرآن مجید کې درې مضامین ډېر زیات دي. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت. په دې کې خالص د الله د وحدانیت خبرې، الله یو دی، وحدانیت څه دی؟ الله یو دی. دا یو ډېر اهم مسله ده. ته په دې نه پوهېږې نو ایمان دې ګډوډ دی. د پښتو کې تاسو پوه کوم چې د الله د وحدانیت مسله، الله یو دی د ذات په اعتبار، د الله د ذات په شان بل ذات نشته. څه وایي؟ توحید فی الذات. د الله د صفاتو په شان نور صفات نشته، د الله د علم په شان علم د چا سره نشته، د الله د قدرت په شان قدرت او طاقت ته چا سره نشته. نو دې ته ویل کېږي توحید فی الصفات. نمبر 3 توحید فی الافعال. دا څه چې الله پیدا کړی دي په دې کې الله چاته محتاج نه و، دې ته توحید فی الافعال ویل کېږي، توحید فی الافعال. دریم نمبر توحید فی العبادات، روزه، مونځ، زکات، حج، سر ښکته کول پورته کول، دا به د یو الله منم او یو الله ته به ښکته کوم، دې ته توحید فی العبادات وایي. او پنځم نمبر د اسبابو نه بالاتر، د اسبابو نه بالاتر الله هر څه کولی شي، مخلوق هېڅ هم نشي کولی، اسباب به استعمالوي، دې ته ویل کېږي توحید فی العادات. دا پنځه توحید به منې. د الله د ذات په شان دي ذات نشته، د الله د صفاتو په شان دي صفات چا سره نشته. هر څه چې الله پیدا کړی دی په دې کې چاته محتاج نه و، نه ماډل ته، نه شکل ته، نه نقشې ته، نه تصویر ته، نه مخکې مادې ته. الله تعالی په عباداتو کې مونځ به الله لکم، سر به الله تقدم، قانون به د الله منم، روزه به الله نسم، حج به الله لکم، عمره به الله لکم. د عاداتو د اسبابو نه بالاتر الله باران کولی شي، ته نشي کولی. د اسبابو نه بالاتر الله هر څه کولی شي، ته هېڅ هم نشي کولی. لکه بعضې خلک یې که نه یو ډاکټر صاحب له لاړ شي وایي لا علاج مرض. دا ډاکټر صاحب ډېره جهالت، لوی جهالت، چې دی یو مریض ته وایي دا لا علاج مرض دی. لکه څه ګډې وډې وی زما سره علاج نشته، داسې وایه لا علاج مرضونه نشته، بې اسبابو بې آلاتو بغیر د ذرایعو نه الله هر څه کولی شي. ډېر خلک داسې دي چې د هغوی هر څه ختم شوي دي، ډاکټرانو هغه ختم کړي دي، خپلوانو ختم کړي دي چې دا مړ دی، د ده علاج نه کېږي، لیکن هغوی یو درد په زړه کې پیدا کړی دی او الله ته یا الله ما له شفا راکړي، الله له شفا ورکړي. ناامیدي به چېرته نه کوئ، ناامیدي دا کفر دی. الله تعالی نه امید به چېرته هم نه کټ کوئ. لا علاج هېڅ هم نشته دی، هر څه د الله سره شته، تعالی درکولی شي، بې اسباب یې درکولی شي. نو دا پنځه خبرې دې ته توحید ویل کېږي. لہذا دې کې خالص د الله د وحدانیت خبرې دي. نو قل وایه پیغمبره هو الله احد،
د دې ما 2 ترجمې وکړې. یو معنی داره چې شان د خبردار طالبان مولیان په شان د خبردار الله یو دی. د احد او د واحد په منځ کې امام قرطبي فرق نشته دی، خو لیکن فرق خوشته دی. د اردو تفاسیر هم اکثر ترجمه هم داسې کړي ده چې الله ایک ہے، لیکن چې کوم مولوی سے په قرآن او حدیث باندې یا په ګرامر نه پوهېدل نو هغه بل شی ترجمه کړي ده. مولانا مودودی رحمہ اللہ ترجمه کړي ده، ما د بسم الله ترجمه وکړه کنه، الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، دا مولانا صاحب ترجمه کړي ده. او تاسو وایي شروع کرتا ہوں الله کے نام سے، یعنی اوس هغه پوهېدو تاسو نه پوهېږئ. دویم نمبر هغه دا وایي چې واحد او احد په بعض ځایونو کې ترجمه یو وي، خو لیکن نو فرق دی پکې، پښتو کې هم فرق دی، اردو کې هم فرق دی. تاسو ته خیر واحد نه پس راځي اثنين، واحد و اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ٹھیک ده. اردو کې 1 2 3 4 5، پښتو کې 1 2 3 4 5 راځي کنه. لیکن په واحد کې احد چې راشي په دې بس اثنين نه راځي، په عربی کې احد اثنين نه راځي. دویم یکتا په دې بس 2 نه راځي، دوتا بس نه راځي. یو دوی په دې بس دویم نه راځي. پښتو کې د پلانکې یو دوی دی، د دویم امکان ختم کو. د دې وجنه په دې کې دې لفظ راوړل دی چې خلکو تپوس کړي د الله د حسب نسب نعوذ بالله. نو قرآن ولې جواب ورکو چې تاسو خدا تپوس کوي، دا امکان نشته دی، دا امکان نشته، دا دماغ نه وباسي. نو ترجمه هم سکه الله احد، الله یو دوی دی. نو د اردو ترجمه الله یکتا ہے. او په دې کې دا ترجمه ډېر زیاته مناسبه ده چې مکمل د شرک باب ختم شي، د شرک دروازه بند شي. هغه سوچ او فکر چې ستا په دماغ کې راځي دا غي جواب وشي. نو اصل خبره دار چې قرآن مجید هم دغه جواب کړی دی. اوس یو سړی په دې زمانه کې راشي، هغه وایي چېرې ته ماته الله وښیه، الله چرته دی، الله څنګه دی، نعوذ بالله داسې وکړه داسې وکړه. نو ته ورته وایې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نو ته وایې چې هلکه دې نه بل جواب غواړم. نو دغه جواب الله کړی دی او دغه جواب رسول الله ته شوی دی او دغه جواب رسول الله بیا خلکو ته کړی دی. وړاندې دې نه غټ علم د بل چا سره نشته، دغه جواب ورته کې. نو وایې قل هو الله احد، الله څه دی؟ یو دی دی. او لفظ د الله نو دا د الله نوم دی، د الله علم دی، او دې ترجمه بل زبان کې نه کېږي. د علامو ترجمه د علما ناسي، د نومونو ترجمه څوک نه کوي. د چا نوم عبدالله دی هغه ته خلک عبدالله وایي، او د چا نوم چې کوم زید دی هغه ته خلک زید وایي، او د چا نوم چې کوم بکر دی هغه ته بکر وایي. په انګریزي کې ورته وایي، په اردو کې ورته وایي، په پښتو کې ورته وایي، په فارسي کې ورته وایي، او په هر زبان کې ورته وایي. دا د الله نوم دی، د الله علم دی. د دې دوه خبرې یاد ساتئ. د الله تعالی په نومونو کې صفات دي، د الله یو کم سل صفات چې وایي. علامہ ابن قیم رحم الله بدایع التفسیر کې نقل کوي چې د الله تعالی رحمان چې کله د لفظ د الله نه پس راشي نو دا بیا صفت دي، او رحمان چې کله ځان له راشي نو دا د الله نوم دی. دا ځکه وایم چې ترجمه به داسې کوي. الرحمن علم القرآن ترجمه مهربان نه کې، دې کې دا علم دی. ابن قیم وایي بدایع التفسیر کې دا علم دی. الرحمن رحمان ذات، مهربان ذات نه. بسم الله الرحمن الرحیم مهربان وسوایا. ولی رحمان په دې کې صفت ده الله، او چې کله رحمان ځان له ذکر شي نو دا بیا سره دا علم دی. په دې کې دوه حیثیت دي، دا چې کله ځان له ذکر شي دا نوم دی د الله، د دې ترجمه بیان کوي. او دا چې کله د لفظ د الله نه پس راشي دا صفت ده، دا به ترجمه کوي. نو بسم الله الرحمن الرحیم کې به ترجمه وکړه نوم د الله، یعنی په نوم د الله چې به اندازې مهربان دی. خو چې الرحمن علم القرآن شنال دی به چې رحمان ذات، رحمان ذات. د دې وجه هغه چې مهربان ترجمه دا باندې کې دا د الله نوم دی، او دا ډېر خوږ نوم دی. خو يهود زمون اغستره دی، کله وي ګاډ، کله وي دیوتا، کله وي بګوان، کله وي داس، کله وي خدا، کله بل الله ولې نه وي. ها ګنټه تقریر وکي او په ګنټه تقریر کې د الله نوم یاد نه کې. څومره خوږ نوم دی، اسم اعظم دی. امام ابو حنیفه رحم الله تاسو چې کله طحاوی راوړوي شرح معانی الاثار، نو امام طحاوی د امام ابو حنیفه رحم الله قول نقل کړی چې اسم اعظم او صفت اعظم او اسم اکبر څوک ته لفظ د الله دی. اسم اعظم او اسم اکبر د دې نو اوچت نوم بل نشته. نو په دې باندې ذکر کوي یا الله. الله الصمد،
صمد دې ته وایي، ډېرې معنی دي. صمد دې ته وایي چې څومره حاجتونه د مخلوقاتو دي دا ورته پیش کې، نو هغه ټول پوره کړي او په خزانو کې ذره برابر فرق را نشي، کمی را نشي. دې ته صمد وایي. نو دا ښه ترجمه پښتو کې خلکو کړې ده، الله صمد، الله بې نیاز دی. معنی داره د ټولو خلقو حاجتونه بغیر د چا د سپارشونو نه، بغیر د چا د تعاون او د امداد نه، بغیر د چا د کومک نه پوره کوي. هر چاله پوره کوي، هر وخت یې پوره کوي، هر څه پوره کوي، کله یې ته غواړې. ولیکن په دې کې سره چاته محتاج نه دی او په خزانو کې څه کمی نه راځي. الله الصمد. یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه چې کله دا سورت واورېده، سورت اخلاص، ثلث القرآن، نو هغه وفرمایي د الله رسول زموږ څه کمی دی چې دومره لوی ثواب ملاویږي راته. نبی علیہ السلام ته په جواب کې فرمایي چې عمره د الله په خزانو کې څه کمی دی؟ د الله په خزانو کې خو هم کمی نشته، غواړه دی وایا طالب یې درکوي. د الله خزانې چې دا ختمیږي نه، دا کمیږي نه، په دې کې نقصان نه راځي. نو الله الصمد لم یلد ولم یولد، پروردگار لم یلد ولم یولد، دې ته صفات سلبیه وایي. الله تعالی پلار نشته دی، د الله بچی نشته دی. ولد ویل کېږي مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالېږي، او والد چې کومه دی نو دا د نیا نکاح او څومره چې بره دي ټول دپاره استعمالېږي. الله نسب ته محتاج نه دی، نسب ته خو هغه څوک محتاج وي ختمیږي. هو حی لا یموت، هغه ژوندی دی، همیشه ژوندی دی، هغه باقي دی او دایم دی، هغه ابدي او سرمدي دی. په هغه باندې زوال نه راځي، په هغه باندې کمزوري نه راځي، په هغه باندې پناه نه راځي. نه پلار ته ضرورت شته او نه بچي ته ضرورت شته دی. ولم یکن له کفوا احد، او نه شریک ته ضرورت شته دی. پریشانی پې نه راځي، ذوب پې نه راځي، خفګان پې نه راځي، محتاج نه دی، چاته ضرورت نشته. دا سورت اخلاص دی او د ټول احادیث خلاصه چې راواله د فضایل او د برکات سره سره کوم خلک د سورت اخلاص اهتمام کوي. نو حافظ ابن کثیر نقل کوي چې درې غټ مرزونه د دې نه به الله محفوظ ساتي. نمبر 1 غټ مرض فقر و فاقه، نمبر 2 سحر او جادو او منتر، نمبر 3 نظر، بد نظر. دا درې مهلک مرزونه او بیماری دي، الله به دې نه محفوظ ساتي. و دا 2 سورتونه چې دا دم سورتونه دي او په دې کې دم دی. دم بکې ځانم دموا، خپل بچیم دموا، خپل کورم دموا، خپل زناورم دموا، خپل چرګانم دموا، خپل غوایانم دموا. هیڅ ګناه نشته. په قرآن باندې دم کوا، په حدیثو باندې دم کوا، یا په دې الفاظم دم کولای شي چې پاک شرک نه وي. لکه اوس فرض کا پښتو کې دم کې، پښتو کې دم کې، لکه نبی علیہ السلام له یو صحابي راغی، نبی اسلام قبول کړو، نه پاو کې قرآن او حدیث نه و. هغه راغی او ته رسول الله ته یا رسول الله ماته یو دم معلوم دی، د دردونو دم دی او د دې دا کومه لړمې چې په سړی راځي د دې دم دی. ول دا دم د تزاورم ناغه د عربی الفاظ نبی علیہ السلام دې الفاظ کټ کړه او ورته ویل دا الفاظ پکې مو دا ټیک نه دي نور وایي. اوس پښتو کې چې سړی په سر باندې دړل او ته ورته چې الکا د مې بسم الله الرحمن سر دړه خشه پنوم د الله باندې، ها په دې کې هم ګناه نشته. لیکن که فرض کته دا هغه په دې باندې بل جالوت او ماروت تری پیش کې، نو بیا دا سره دا دم ټیک نه دی. نو په قرآن باندې په کم آیات باندې ته دمې که بعض وخت کې یو سړی چاته یو مولوي صاحب وایي چې په دې آیات باندې دم کوو، ته داسې مه وایي چې دا په څه کې دي، کله پیغمبر ویلي دي. دا غونډ قرآن شفاء للناس دی، د بسم الله د بانه والا تر والناس ته سینه پورې دا ټول شفا ده. اوس یو مولوي صاحب تاته یو آیات وښودو، ټیک خبره ده، ځکه چې د قرآن د مجموعي قانون نه ته پیش کړو. دا مه وایي چې دې لپاره دلیل پیش کا، دا هغه تجربه ده، بس تجربه ده. یار زه دا صورت وایم، دا دم وکم، دا دم وکړه کېږي. د قرآن په هر آیت باندې دم کولی شي، په هر لفظ باندې دم کولی شي. او بیا چې پیغمبر کومه طریقه ښودلې ده په حدیثو کې، په هغې باندې دمونه کوي، په خپله دم کوي. ټیک ته یو قابل اعتبار انسان، ځکه چې نن سبا یاد ساتئ د فتنو دور دی او د فتنو پر دور کې به ځان ساتئ، د دمګرو نه هم ځان ساتئ، د تعویذګرو نه هم ځان ساتئ، د کوډمارو نه هم ځان ساتئ. اول خو په خپله ځان دموئ، که خامخا بیایي نو بیا د جومات مولوي صاحب له ورځئ، په هغه باندې ځان دموئ. یا داسې یو انسان چې تاسو ته پته ده چې یو صالح دی، یو نیک دی، د قرآن او د سنت نه علاوه د شرکیاتو خبرې نه کوي، د کفر خبرې نه کوي، نور څه نه کوي، او د تعویذ نه ځان ساتئ. ګورئ تعویذ ډېر خطرناک شی دی، خبره پوه شوې. که د ماشومان دپاره چاته څه اجازت وي، خو لیکن هغې په مقابله کې بېشماره روایت د نورو صحابو موجود دي. د دې نه ځان ساتئ، دا د کور جګړه راولي، د کور پریشانی زیاتوي، وهم زیاتوي. او تا به په خپله تعویذ کړی، دا ښځې په خپله تعویذ وکړي
او دا سړی په خپل تعویذ وکي او په کور کې کیدی بیا کال پس تیری بیا بیرته تاکي مولوی صاحب راوړي چا چې ولا کړي یره چې ما باندې چا تعویذ کړی دی ها ما تاسو ویلو ډېر وخت نه خبره زنه فارغ شوم ما نه پرې خو دمنو بس الحمدلله هغه کار د ما د پاره کار وکړو نو یو زنانه ما شوم راوړو ما ته ویل چې دا جاړي جماعت چې جاړي دم به کو ول چې نه ته تعویذ لري کمال مال تعویذ نه راځي خو نه پرې خو دم ما زنو کاغذ می راوغستو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم یا ذل جلال والاکرام زه دې په سختونو کې یا ذل جلال والاکرام زر زر لیکم نو هغه زده کې ورزه یا ذل جلال والاکرام لیکم ځکه چې دا ډېر اهم شی دی دا ملوري کوله ماشوم خبر ختم شو زم لاړم دیم لاړ شپږ میاشتې پس په کور کې جګړه زما تعویذ پیدا کړ اوس د دوه خزو جګړه رااله تا به ما کوړی کړی تا به ما کوړی کړی نو هغه ولګېدل هغې وی ښځې تعویذ بیا موندو راوړو تعویذ راوړ جګړه ایسته مال بیا راوړه جګړه مال راوړه چې ما تعویذ مال راکوي دی په ما باندې تعویذ کړی دی هغې قسم خوړ چې ما نه دی کړی دی ما باندې کړی دا دی ما په بکس کې ایښو دی چې ما تعویذ کولاو کړم خو ما لیکلی ما ورته ویلی چې اول دی الله تعالی ما غر کړي چې که تعالی ما دا تعویذ نه کولی ولې ستا په کور کې جګړه پیدا کړې او بیا دې الله تعالی تا غر کړي چې که تا دا زوی نه وی راوړی او دې کور لا نو ما به ولې دا تعویذ کولی بیا دې الله ستا زوی مړ کړي که ده جړلی نه نو ولې به ما تعویذ کولی غر کشي دا تعویذ خو تعالی ما کړی دی دې ماشوم له مې کړی اوس په هغې الزام لګې تعویذ مې پوټي پوټي کو ما د کار وشوي سم ورته واچو ومې سې زمان ایله چې کما دی نو کاته برابر شوه نن نه بعد تعویذونه بند هغه چې تعویذونه بند شوي دي که نه څومره موده وشوه 25 سال وشو بس بیا ما تعویذونه ختم ولې جګړې جوړوي کور رانې کور په خپله به دې کړی په سوړي کې به دې ښو دی بیا به ویله په ما چا تعویذ کړی دی لهذا دا دم صورتونه دي ځان پې دموئ خپل بچي پې دموئ رسول الله امهات المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله به هره شپه درې ځله دا ویله په ځان باندې به دمول دوه ځله به ویله کله دوه راغلي کله درې راغلي کله یو ځل راغلی ځان ته ګوره ځان مې پې دمو کله چې بیمار شو نو امهات المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها هغې بولستل د رسول الله په لاس مبارک پې پوکل او بیا یې په ځان باندې سوه راښکدل دا وایي دا ردم صورتونه دي د مختصر وایم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا باندې ربه زړه مې خفه دی او بس پیسې نشته دی بیماری دي خفګانونه دي ګاونډي مې ښه نه دی کور کې مې ښځه ښه نه ده خاوند مې ښه نه دی بچي ښه نه دي ماحول کې پریشانیانې دي راته یاره ګناهونو د وجې نه پریشانیانې دي بدعات دي فتنې دي فسادات دي ربه دا صورت وایم او دا ټول غمونه مې ختم کړه څنګه چې سبا راوخېږې او د سبا په وجه تیری ختمې دقه شان دي زما پر زړه باندې سبا راوخېږه نو قل اعوذ برب الفلق ټیک شوه د څه نه پناه غواړې ولې دومره خفې من شر ما خلق ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربه د هر څه پیدا شوي د بندګۍ دپاره او د انسان د پیري د پیدې دپاره لیکن هغه مخلوق چې کوم تاره پیدې دپاره پیدا کړی هغه زموږ دپاره غم شو و څوک کوړي کوي څوک کنځلي کوي څوک غیبت کوي څوک چغلي کوي څوک غلا کوي څوک ډاکې کوي څوک قتلونه کوي څوک په یو ګناه ورپسې څوک په بل ګناه او څوک زما په بېزتۍ راپسې دي ربه د هغې نه پناه غواړم هر څوک چې دي په هر ځای کې چې دي ومن شر غاسق اذا وقب شپه د آرام دپاره ده ثبات دی د خوب دپاره ده د اطمینان دپاره ده او دا خلک د شپې چې کله شپه خوره پوره شي دوی په ګناهونو پسې راوځي ربه د هغوی نه پناه غواړم ومن شر النفاثات فی العقد اکسیجن خو د انسان د وجود دپاره دی چې دی ژوندی وي دا خو د دې دپاره دی چې دی ژوندی وي ساه اخلي او ساه وباسي دا خو د ژوند دپاره دی زندګي ده خو ربه دوی د خپله ساه غلط استعمالوي دا خپل پوکي غلط استعمالوي دا خپل لاړې غلط استعمالوي دا خپل وجود کې چې کومه طاقتونه دا غلط استعمالوي پوکي کوي په غوټو کې جادو کوي منتر کوي سحر کوي په پیغمبر باندې کوي په صحابو باندې کوي په تابعینو یې کړي دي په تبع تابعینو شوي دي په مونږ باندې هم کوي په تاسو باندې هم کوي یا الله د دې غم نه مې خلاص کړي ومن شر حاسد اذا حسد او د خیراتي ګناهګار نه مې بچ کړي د اخر ته خیراتي ګناهګار امام قرطبي نقل کوي امام اصفهاني یو امام دی هغه یو ځل ولاړم یو باندې چیر هغه ما ته ویل چې هلکه ته داسې ګناهګار پېژنې چې همیشه غمجن او په لاس ولسنه ورځي ما چې دا خیراتي ګناهګار ده پکې څوک دی چې همیشه غمجن وي او په لاس ولسنه ورځي هغه دا کینهګر دی څوک چې چا سره کینه کوي که نه دا همیشه خېټه خرابوي
دا همیشه په سر باندې دړي دی همیشه پریشان دی ځکه چې کله هغه ورته وګوري کله هغه ورته وګوري کله هغه ورته وګوري کله د سیاست داسې دی د وجود داسې دی د گاړې داسې دی د کور داسې دی د بچي داسې دی دلته خفه شي نو د خیراتي ګناهګار نه مسکه بچ کې اوس دی چې دشمنان ډیرو صفت یو راغی رب الفلق د دشمنان کمزوري وروسته دشمن ډېر سخت دی دشمن سره دا ډېر سخت دی نو صفتونه درې رااله رب الناس ملک الناس الہ الناس ابن قیم رحم الله په کې دا نقطه نقل کړي رب الناس و د ماشومان ربا تربیت یې کوي ملک الناس و د ځوانانو ربا حکومتونه کوي حرکت کوي منډي تلډي وي الہ الناس و د بډاګانو ربا ها و درې خبرې شه د ماشوم تربیت کوي حکومت ته او حرکت ته او تحریک در ځوانانو کار دی او دا تلاوت ته او دا ټول شپه ورځ ذکرونه کول په کور کې ناس د برکت لپاره جمعات ته وخت راځي د خیر او د برکت لپاره تلاوتونه کوي ذکرونه کوي سپینه ګیره د لاټۍ ور سره ده او بس صادره سیم چا بیر کړه دی دې ته بوډا وای دا صحیح بوډا یو صحیح بوډاګان نشته تاسو به نه خپنه شي په خوانه صحیح بوډاګانو دا بیٹه ما بوډاګان دي کنه نو الله دې موږ صحیح بوډاګان کی چې هغه صحیح بوډاګان دا چې ذکر به کو دعا به کولا تلاوت به کولو او کور کې بناس کور په ډکو جمعات په ډکو محله په ډکو نو ورته وای د ماشومان ربا د ځوانانو ربا د بوډاګانو ربا وسه غواړي و یو دشمن مې دی دومره خطرناک دشمن دی چې نه ته پته معلومه ده نه راته قد معلوم دی نه راته شکل معلوم دی نه راته جامې معلومې دي نه پیژنم واجبه خبره ده څنګه دشمن دی چې پته نه ده معلومه کور نه ده معلوم شکل نه ده معلوم قد نه ده معلوم صورت نه ده معلوم څه غواړي و پروردګار دشمن مې دی پیژنم نه ها څنګه دشمن دی وسواس ته وسوسې کوي مخامخ نه راځي خناس ته په ظلمي حمله کوي په بادشاه حمله کوي او سینې را لګړي وړي کوي سوچونه می ګډ وډ کوي دې دشمن می دی کله دوستۍ په شکل کې راشي دا دوست او دشمن دی کله زینه مو کله نه نه مو خو چې زه وینم دا دوست هغه دشمنی واخه خداسي غواړي نو هغه د پاره هم د قوی میزایل دا دوه صورتونه وایا کته خپل دشمن پیژنې او کنه پیژنې کدا تور دی او کس سپین دی کدا پیری دی او کدا انسان دی کدا خپل دی او کدا پردی دی او کلری دی او کنيځ دی خو چې کله دا صورتونه وین الله به سکی دا محفوظ کی وای دا چا نه دی من الجنه والناس دې ترجمه کې ګوره هغه چې وسوسه چې په سینو د خلقو کې نو لاندې به ترجمه څنګه کوي من الجنه والناس د پیریانو نه او د انسانانو نه دا دې ټکه به کوم وای د پیریانو نه او د انسانانو نه نو دا دوه قسم خلک دي نه سوالم پناه غواړم دا ردم صورتونه دي په دې باندې ځان دموي قران مجید چې کله اخر ته ورسیږي نو بیا دا اول نمونه رسمي تور شروع کو نور تاسو مستقل وشي قران ختميږي نه دا قیامت ته ورځي پوری مسلسل کتاب دی هر ورځ هر وخت به اخر ته برسي بیا به شروع کې نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وما علينا البلاغ مبارک شي ټول چا ختمونه وکړه او ته مبارکي او الله دې قاری صاحب خوشاله کړي او توفیق ورکړي په صلاحیتونو کې د مدرسې شروع کړې ده چې دا د شانتي کامیاب روان وي او د شانتي مسائل چې کومه ده مسجد حل شي